السلام علیکم محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو امید لرم چې جوړ او روغ به یاست د صحت جامع په مبرتن پای محترم مفتي په دغه تصویر کې د سره وګورئ چې د هرات مسلین وایي چې دغه دوه کسان مې نیولي دي چې دوی 80,000 ډالر د قاچاق په تور باندې د افغانستان سوړلی او ایران ته وګورئ دا په حقیقت کې دا د وطن دشمنان دي دا د ملت دشمنان دي دا د قوم دشمنان دا نه غواړي چې دغه زما ملک آباد شي دغه زما وطن آباد شي دغه زما قوم آباد شي بلکې دا په اقتصادي تور باندې دی خرابول غواړي چې دغه ملک همیشه ویران وي دغه ملک همیشه خراب وي نو که چیرې ته د دین دشمنان یا دغه د ملک دشمنان د وطن دشمنان د هغه پیژندل غواړي هغه دغه کسان دي چې اقتصادي تور تاوان و خپل ملک ته رسوي و خپل ملت ته رسوي و خپل قوم ته رسوي صرف خپل ګیډې پروا لري چې خپل ګیډې ډکه سي او دی موړ شي د نورو مؤمنانو او د نورو مسلمانانو د هغه سوچ او فکر ورسره نه دی چې څوک د لوږې مړه کیږي او څوک تندسته وي څوک بېوزلي دي څوک مظلومان دي چې پر هغه باندې ورحمیږي بلکې الټا پر هغه باندې ظلم کوونکي دي دغه انسانان باید په هر صورت باندې په هر شکل باندې دغه مخنیوی وسي او دغه ته سخترینه سزا ورکول سي چې بیا دوباره نور کسان داسې قدم وانخلي لکه څنګه چې دغه انسانانو اخیستی دي